مونږ یو کې ناس اوس زمونږ پاکستاني ملګري سره چې اشرف نوم دی او دلته د یو بزنس کمیونټي پریزیډنټ هم دی دا اوس به خبرې کوو دا د خپل خیالات اظهار کوي چې دلته پاکستاني ژوند څنګه او دلته کاروباري ملګري ژوند څنګه او کوپر سکنوي ملګري کاروبار شروع کړي د هغوی لپاره د هغو کم خبرې چې په ذهن کې راوستل پکار دي د سکسسفل کاروبار لپاره. ډاکټر صاحب دلته خو چې پیله موږ رالو نو دا سټي چې کوم دا یو وړوکی ولیکلی دلته پیله راغلی یم پاکستاني دی صحیح دا یو کلی داسې واړه واړه دا اوس چې دا کوم مارکیټ دی داسې مارکیټ نه صحیح یو وړوکی غونې تخت به لګېدلی و هغې به دوکانداري کېده بیا ورو ورو دلته دیزي ته پاکستان افغانستان عرب دا خلک را شروع شو د هغې نه بعد دلته اوس چې کوم دی تقریبا د ګلف نه د نارت امریکې نه ساوت امریکې نه یورپ نه ګلف تقریبا ډېر دی زموږ د ایشیا خلک نو اوس په دې مارکیټ کې ډېر زیات دی په دې ښار د ورځې د 1000 کنټینر چې کوم دی ښار एक हज़ार कंटेनर दे खार د دې ښار د یونه صحیح دا سمال یو کمیونټیز دي که نه چې دلته تا هر قسم شی میلوي بیا دلته ګورنمنټ هم دې خلکو ته فیسلټیز ورکړي دي خپل چاینیزي چې کوم دي بیا موږ هم دلته بزنس چې کوم د خپل افیسز هم کولاو کړي دي د هغې نه بعد دلته خپله فیکټري جوړولی شي نو د کاروباري مواقع دلته شته دي نوي کسان راځي د پاکستان نه یا د نورو ملکونو نه راځي او دلته خپل سیټ اپ جوړول غواړي تاسو هغوی ته څه پیغام دی لکه کوم خبرې دا چې هغوی اختیار کړي په کاروبار کې هغوی کامیابي ممکن شي خاص کر زموږ پښتانه ملګري فرض کا پاکستان کې کاروبار شروع کول غواړي دې ځینه فرض کا داسې مټیریل وړل غواړي یا دلته راتلل غواړي تاسو پیغام دی دلته خو ډاکټر صاحب داسې خبره ده چې یو سړی و چې دلته زه راځم او نیو بزنس سټارټ وکړم نو دې سټي کې خو بزنس ډېر ایزي دی ولې دا دلته خو ټول خپل خلک دی او هر څه دغه مارکیټ ډېر نږدې مارکیټ اوپن هر څه پراته دي بیا چې یو بنده وایي چې هغه فار ایګزامپل هغه بل ملک کې کار کړی دلته راځي روزګار یې کوي جاب نه چې بزنس کول غواړي نو هغه دپاره دلته ډېرې مواقع دي ډېر ایزي دي ولې چې دغه مارکیټ دی اوپن تا په خپله ولیدو د دنیا چې څه شی پکې ته غواړې هغه پکې میلاویږي بل دلته د خوراک یا مسلمانان ډېر زیات دي هغوی د تکلیف نشته د جومات د تلو د خپل عبادت کولو مسایل خو نشته د ګورمنټ له طرفه یا د خلکو طرفه نه دلته ډاکټر صاحب د نورو ښارونو په نسبت باندې دا ښار چې کوم دی دلته مسلم کمیونټي ډېره زیاته ده دلته زموږ پاکستاني دي د افغانستان خلک دي د ګلف کنټریز نه چې څومره مسلمانان دي هغه دي دلته جامع مسجد دی هغه هم تا وکتو د هغې نه علاوه دلته نور چې کوم واړه جوماتونه دي 18 هغه دي او حلال رسټورنټ خو تا وکتې تا دلته پاکستاني رسټورنټ تا ولیدلې افغانستان رسټورنټ تا ولیدلې د ترکیه رسټورنټ تا ولیدلې د عرب ممالک رسټورنټ تا ولیدلې افریقا تا ولیدلې د چاینیز لوکل چې کوم مسلم دي د هغې رسټورنټ تا ولیدلې نو د خوراک د عبادت داسې کوم قسم تکلیف نشته دی صحیح او ینګ جنریشن زموږ ینګ جنریشن دی نو هغه زیاتر تعلیم کوي تعلیم لپاره فوکس کوي خو تعلیمونه کوي هلته بېروزګاري ورسره سیوا کېږي نو تاسو څه داسې پیغام ورکول غواړئ چې زموږ ینګ جنریشن هغه تعلیم سره سره خپل ذهن کې د کاروبار داسې اړه اختیار کړي چې په خپل ملک کې دننه هم دا نوې جنریشن چې راځي د هغوی لپاره د کاروبار لارې کولاو شي دا ستاسو په ذهن کې څو آیډیا یي او داسې خیالات تاسو شیر کړئ سره ډاکټر صاحب د هغو دپاره خو ډېر زیات چانسز دي که نه یو خو نمبر 1 د هغو ته دا بینیفټ دی چې هغو تعلیم کړی دی کوم یو چې تعلیم یافته انسان دی هغه ته لار ډېر زر اسانه کولاویدی شي اوس خو چې کوم یو انسان تعلیم یافته هغه ته مشکلات زه وایم چې په دې دور کې ډېر کم وي نو هغه ته خو ډېر زیات چانسز دي چې دلته هغه خپل بزنس خپل شروع کوي خپل سیټ اپ کوي یا داسې کوي چې دیز نه خپل ایکسپورټ کوي یا امپورټ هم شي کولی اوس په دې ښار کې موږ ته امپورټ هم اجازه شته دی چې موږ خپل امپورټ ایکسپورټ لایسنس اخیستی شو اوس ما سره خپل امپورټ ایکسپورټ لایسنس هم شته اوس د هغه طرفه چې کوم کسان یا راتلل غواړي نه به څنګه چا سره کانټیکټ کوي په کومه طریقه به ویزا اخلي دې ستاسو څه معلومات شته ویزا خو زموږ خاص کر د پاکستان چې کوم دغه دی نو زموږ خو د چاینا سره دا اګریمنټ دی چې چاینیز ته کوم ویزې لګي زموږ نه چاینیز نه موږ پیس نه لرو چاینیز موږ نه پیس نه لرو او ویزا خو فری ده بیا چې هلته راشي پهله به هغه ته د پاکستان نه چې راځي هغه ته یوې میاشتې ویزا ورکوي
دلته چې راشي بیا چې هغه خپل آفیس رجسټر کړي ډاکومېنټس په هغې ځینې راوړي ډاکومېنټ به خپل جوړ کړي دلته به یو آفیس په پرنټ کړي یو ګر په پرنټ باندې ولي په کرایه باندې د هغې نه بعد بیا د چاینیز چې کوم ریکوایرمنټ دي هغه به ورته موږ دلته چاینیز وکیلان شته دي هغوی هم رهنمایي کوي موږ هم رهنمایي کوو ولې چې دلته ډېر زیات زموږ خپل د پاکستان خلک دی موږ د یو بل سره هغه تعلق په څه نه څه طریقه راوځي ډېره مهرباني اشرف خان دا و اشرف خان چې د پاکستان بزنس کمیونټي صدر او دلته چې کم پاکستاني راځي خاص کر پښتانه راځي نو دوی ډېر زیات هیلپ کوي او د هغوی په کاروبارونو کې ډېر غټ رول ادا کوي په مخ کې او وړاندې تلو کې ډېره مهرباني مونږ بس د یوه چې کوم زمونږ وزټ و کوم سیر و هغه مونږ ختم کو او ټرین سټیشن ته رالو زما سره خواته ډاکټر طارق ناست دی مونږ به د یوه نه وځو حمزو ته او د حمزو نه کنیکټینګ ټرین په ذریعه باندې مونږ ځو شنګهای ته نو انشاءالله بیا به تاسو وینو په نیکسټ ویډیو کې الله پامان